بل روز ما یو بیان ورک او چې څوک د دې بیان نه مخ اړوي ما وویل چې په دې قام کې داسې خلک شته چې هغه درته وایي چې که اوټ دې رانه که مونځ درته نه بخم. اوس تاسو ووایئ، اوس تاسې په ایمان ووایئ داسې خلک شته کو نشته چې درته وایي کو ووټ هم رانه که جنازه درته نه بخم. اوس زما ډېر ښه محترم مشر دی دلته چېرته مخبرین یې ځای قبضه کړی دی او مدرسه یې پکې جوړه کړې ده، هغه راپاڅېده او هغه بیان ورکړه. لکه ما خو ستا نوم نه دی اخیستی، ته خو زما مشر یې، سپین ږیرې، کمزورې مې، زه د ډېر قدر کوم، په صحت هم ډېر کمزورې، خو ما خو ستا نوم نه دی اخیستی. او که نه تا ته ځان کې غل ښکاري نو ته ورکوه، وضاحت یې سل ځله یې ورکړه. نور ما د چا نوم نه دی اخیستی، خو دا یو حقیقت دی چې په دې خاوره زما مذهب د ذاتي مفادو دپاره استعمال شو. دا یو حقیقت دی چې په دې خاوره د عالمانو، د هغې عالمانو د علماء حق نه یادوم، علماء سو یادوم چې هغوی یو یو خپل منځ د خپل د ذات د فایدې دپاره استعمال کړ. بلکې زه د دې نه یو قدم مخکې ځم او په دې دې تحقیق وشي په دې پاکستان کې چې څونه د تورې پیسې د انلیګل پیسې روزګار روان دی، هغه ټول د مذهب په نوم د مدرسې او د جومات په لاره کې روان دی. ولې موږ به سترګې پټو؟ دا حقیقت دی او دا حقیقت چرېم زه دې دپاره نه ویم چې زه د یا چا پسې سپکه ووایم یا د چا پسې سپوره ووایم. دا یو حقیقت دی چې کوم دهشتګرد کاروایی کېږي، نیولې کېږي، هغه چېرته نه چېرته مدرسه کېږي. دا یو حقیقت دی چې کوم دهشتګرد تاسو را پیدا کوئ هغه به چېرته نه چېرته ځان د جومات امام یا چېرته دې ځایونو ته به ځان رسولي. د دې نه موږ سترګې نه شو پټولی. او زه په دې موقع دغې د پاکستان دغې خلکو ته څوک چې غواړي چې پاکستان دې سم شي نو د دې کو سموي، دلته برور ته مدرسه سمې، دلته برور ته جومات سمې. دا مذهب د الله او د رسول دی، دا نه چې جومات کې کم مولا ناست دی د ده چې څه خوښه ده په دې لګیږي او خلک به مجبوروي. دا خبرې بالکل غلطې دي. ته کو بلیک منی، ته کو سمګلینګ باندې ته به دا ګورې او بیا ناروا د ناروا نه ناروا ځمکه به قبضه شي، جومات به پې جوړ شي. یا ظالمانو خدای له به جواب نه ورکوئ، مقبره به راونیسي، مدرسه به پې جوړه کړي. او دا زه چې کومې خبرې کوم زه یو ځل بیا دوراوم، دا نننۍ خبرې نه دي. دا الحمدلله د نن نه 50 کاله مخکې ولي خان دې قام ته واضحه کړې ده. په روپۍ خو به فتوې راتلې، په یو اشرفۍ به فتوې راتلې. دا په دونه غټ جنګ کې چې موږ واچولی شو نو همدا خوله استعمال شو چې روس وي هندو دی، کافر دی. روس سره چې څوک ملګري هغه سره کافران دي او دغه وي اهل کتاب دي. لہذا اهل کتاب سره چې ملګري شي نو تاسو جهاد به کوئ، تاسو به د الله خدمت کوئ. ګرانو وروڼو سیاست چې زه بار بار درته وایم چې سیاست د دې دنیا لوبه ده. او ته د باچا خان روزان کې واچوه، ته د خپل قام خدمت او خدمت کې منځ او دا نشته، دا فریضي دي. هر سړی به منځ کوي، هر سړی به روژه نیسي، هر سړی به زکات ورکوي، دا فریضي دي. هر سړی به کلمه وایي. ته د خپل قام خدمت وکړه، خاص د الله د رضا دپاره وکړه، نو دا خدمت بیا عبادت دی، بیا به پکې انشاءالله تا ته عبادت ملایي. نور دا د دې دنیا خبرې دي. یو کس لګیا دی، ته 10 کاله ایم ایل اے شوې، 10 کاله خدای سلام دې پچا نه دی اچولی. د چارسدې د خلکو مسلې خو پرېږده چې لا د دې د خلکو مسلې به او ستا په ځای چې به په دغې اسمبلۍ کې اسفندیار خان ناست و نو تش 400 نه د ټولو پښتنو وکالت به لکه د زمري په شان به دغې اسلام آباد. دا د خپل خدمت خبره وکړه. 10 کاله ته ایم این اے پاتې شوې، 15 کاله دلته په هغې کې د ایم ایم اے حکومت و. 400 له تاسو څه کړي دي؟ کو د 400 نور خدمتونه خو پرېږدی،
خو الحمدلله چې د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت و نو دې خلکو ته موږ دا قلم موږ خولی دی چې موږ د سرکار د فنډ نه دلته جوماتونه او مدرسې جوړې کړي. سیاست په لکه د سیاست ساتي. نور د پښتو په تقاضا کې هر مشر سپین ږیری زما مشر دی، خو د دې هر کس دا مطلب نه دی چې زما خوله به بند دی. نه، زما خوله به کلوي، زه به حقیقت بیانوم. زه الحمدلله د خپلې زده کړې د دایرې دننه حقیقت بیانوم. کو چاته کنزل ښکاري دا د هغې غم دی، ځان نه دې غم وکړي. زه چې جم دیم زه به دا حقیقت بیانوم.